د سونه اف ام پښتونخوا ډیرو ښاغلو قدرمنو ګرانو کتونکو اوریدونکو د پښتونخوا رنګونو سره زم ستاسو کوربه روخان یوسف زی امید لرم چې روغ جوړ خوشاله وي. ګرانو کتونکو اوریدونکو زمونږ د پښتونخوا په رنګونو کې نن موږ یو داسې رنګ شامل کړی دی، یو داسې رنګ به تاسو ته انشاءالله تاسو به ووینئ، تاسو به واورئ. په هغه د هغوی د هغه باره کې به د څه خبره وکړم. البته دا ده چې د پښتو یو ټپه راته رایاده شوه، داسې ناڅاپي غوندې چې په ما یې زر ځله احسان دی، په ما یې زر ځله احسان دی چې جانان ټول کله پرېږدي ما له راځي نه. نو دا زمونږ په نننۍ دې خپرونه کې یا زموږ په دې پروګرام کې نن زمونږ په ټوله پښتونخوا کې نه چې چرته چرته پښتانه دي، که هغه زمونږ په لر دي او که په بر کې دي، که زمونږ په نورو ملکونو کې دي، هغوی ته الله تعالی یو نړیوال چې کوم دی نو عزت او شهرت ورکړی دی. زمونږ ډېر خوږ ژبې او ډېر پوهه سندرغاړی فیاض خان خیشکی صاحب چې کوم دی نو هغه نن موږ سره په پروګرام کې شامل دی. زمونږ نننۍ موضوع خو دغه ده چې یاره د پښتو موسیقي او دا نوي ازمیښتونه یا نوي صورتحال دی او نوي ټکنالوژي راله، مطلب انفارمیشن ټکنالوژي راله، نو په هغې بیا زمونږ د پښتو په موسیقۍ د هغې څه اثرات دي یا اوس هم زمونږ د پښتو د موسیقۍ یعنی څه صورتحال دی زمونږ د سندرغاړو یا زمونږ د نورو هغې سره د تړلو خلکو. نو په دغه به هم خبره کوو چې نن یا پرون د پښتو موسیقي او نن او یا دا چې سبا د پاره موږ ځو مخپړوان دی، نو د پښتو موسیقي به څنګه مخپړوان دي ځي او څه ستونزې لري او هغه کومې لارې چارې دي چې هغه د پښتو موسیقي په هغې معنی یعنې پرمختګ وکړي. بله خبره دا ده چې څنګه موږ کولی شو چې معیار موږ د پښتو د موسیقۍ د سندرو د نورو اصنافو د هغې هغه برقرار وساتو. موږ د خپلو سندرغاړو چې زموږ کوم د هغوی کوم ضرورتونه دي او هغوی ته کومې ستونزې دي، نو په دې به هم موږ دا ټولې خبرې به کوو. نو م عرض وکړو چې زمونږ نننۍ زمونږ ډېر دروند خوږ مېلمم دی، ذاتي طور چې کوم دی نو زمونږ ډېر ښه مطلب دا داسې به وایو چې ما ته یار وایي، زه هغه ته یار وایم، خو ما ته د حمزه بابا یو شعر هم رایاد شو چې ته چې ما ته وایې چې له ما نه ځان قربان کړه، ته چې ما ته وایې چې له ما نه ځان قربان کړه، ځان له ځانه څنګه قربانېږي زه حیران یم. نو ګرانو کتونکو اوریدونکو زمونږ او زه ستاسو او د ښاغلي فیاض خان خیشکي صاحب ترمنځ نور دیوال نه جوړېدل غواړم. له هر څه اول خو یو جهان مننه کوم په خپل پروګرام د پښتونخوا په رنګونو کې ورته ډېر تود ډېر پښتون او ډېر خوږ هرکلی ویم. ډېره مننه روخان جي، ډېر قدرمن شې، زما رور یې او په ما ګران یې او ډیره شکریه د سونو پښتونخوا اف ام هم ډیره شکریه. نو فیاض خان زمونږ خو نننۍ موضوع چې کومه ده هغه خو موږ ذکر هم کو. بهرحال زمونږ د پښتو د موسیقي چې کومه ده په هغې په دغه به هم خبره کوو په ستونزو. خو دا به راته لومبې ووایي چې اکثر زمونږ دا کتونکي یا اورېدونکي په دې دغه کې هم وي د یو شخصیت باره کې د لږه ډېره هغه د نوره پېژندګلو دغه روایتي سوال نه کوم، خو دغه یو خبره هم دغه چې فیاض خان خویشګي ته کله پته ولګېده چې د هغه دننه یو سندرغاړی هم پروت دی. روخان بھائی داسې ده چې د دې ډېر لوی تاریخ دی. زه ډېر ماشوم وم چې کله وړوکی وم، هغه خو ما ته مشرانو وایي چې تا به داسې داسې کول، لوښي به دې ټنګول. خو د دې نه علاوه زه یو بله خبره تاسو ته کوم چې کله زه د خبرو اترو شوم، داسې 5-6 کالو شوم، نو ما ته هغه یاد دي 7 کالو چې لکه ما په خولې باندې ټنګ ټنګ نو دا به کول که نه. نو اکثر به مور چې راته غوسه شوه چې تا خو موږ له مازغه خراب کړو که نه، بس ټنګ ټنګ او ټنګ ټنګ که نه. نو دا زما نیا خدای بخلې هغه ډېره پویه وه، هغې ورور و هغه هم فنکار و، عظیم خان د هغه نوم و او شوقیه فنکار و.
نو هغې به دا پیژنده، هغې زه پیژندلی وم چې دکې دننه یو فنکار دی موجود دی. نو هغه چې کوم پښتونولۍ په کلي کې د کور د مشرانو خانداني هغه کوم سختي وه ما سره، نو هغه ما سره هغې برداشت کړې ده او د هغې نه زه هغې بچ کړی یم بس. نو آیا داسې و چې لکه ستاسو په کورنۍ کې یا ستاسو مشرانو کې داسې لکه تاسو ګڼل چې ځینې مشران یا د کور د طرفه چې کوم دی نو خاص کر د مور بیبي چې داسې څه هغوی دا یو دغه ګڼلو چې کینجره دا سیس ښه نه دی مه کوه؟ همدا خبره وه چې ټولو مشرانو ټول کور او بیا ما داسې کولو چې رباب مې پټ ساتلی و یو ځای کې او بیا به مې هغه لاړم د ګنو پټي ته به ننوتو هغې کې مو ځای جوړ کړی و دننه او هغې کې به مو ریهرسل کولو او غږولو به مو، خو چې کله دوی په دې باندې پوه شو چې دوی د دې نه نه وړي که نه نو بیا زما مخه خپله شوه. فیض خان دا راته ووایي چې دغه خو تاسو ذکر وکړو چې تاسو دننه یو فنکار یو دغه موجود و، خو دا ده چې د ورسره لکه تاسو ساز لکه رباب یا دغه هم چې کوم دی د هغې د زده کولو مو سره به کوشش کولو هغې سره به په خپله مو دغه کولو؟ چونکې زه روخان صاحب چې ته وتې نه شوم که نه او هغه وخت کې رسایي هم داسې نه وه د یو استاذ پورې، نو ما به چې کوم دی نو په خپله مې کوشش کړی دی او د ټولو نه اول ما چې کوم دی نو د رباب باندې طب ازمایي کړې ده او زمانین هم رباب زما ساز دی او ډېر قیمتي ربابونه ما سره دي او هغه چې ځان ته زه کوم ساز غږوم د هارمونیم د ریهرسل نه علاوه نو زه رباب غږوم. نو فیض خان بیا تاسو چې کله باقاعده داسې به وایو چې دې میدان ته راووتئ نو بیا مو هم څه داسې استاذ یا د موسیقار یا چا د موسیقۍ حوالې سره د زده کړې چې کوم دی نو دغه کړی دی؟ باقاعده مې نه دی کړی. باقاعده مو نه دی کړی؟ ځکه خو زه ټولو خلکو ته یم چې زه استاذ نه یم او زه چې کوم دی که نه نو د زړه نه زما زړه وایي نو ځکه په خلکو ښه لګي که نه نو که د استاذۍ خبره شي نو زما په استاذانو کې به زه د ټولو نه لومبنی استاذ رفیق شینواري ته ووایم. رفیق شینواري نه زه متاثر یم تر د ننه پورې تر د دې دمه پورې د دې سړي سره د هند هم زما استاذ دی او د هند خو چې کوم دی دا د موسیقۍ کعبه ده او هند کې چې کوم دی نو که ته دا چې کوم نن سبا رسایي ده د نیټ او د دغه نو په دې کې چې ته دغه استادان اورې که نه نو تا کې یو په خپله یو ځانګړی رنګ راشي. نو زما دغه هم ده. دې نه علاوه فدا حسین به زه نه هېرومه چې هغه ما ډېر اورېدلی دی د زړه په غوږونو باندې او رفیق لالا او هغه تقریبا یو دور کې و یو شانتي و. نو بیا د لوستم زما ډېر زیات شوق دی. نو دا څلور باباګان چې د صدې کوم دي د صدیانو څلور باباګان د پښتنو د دې شاعرۍ چت چې کوم دی د هغې څلور پیلري او خوشحال، رحمان، حمزه او غني نو دا دونه مختلف رنګونه دي او په دې کې بیا هم یو خپله خبره ده چې دا ټول رنګونه ماته په خوشحال کې په یوازې ښکاري. دا مې بالکل صحیح خبره وکړه. خوشحال بابا کې ډېره زیاته ډېر وسیع خوشحال ډېر وسیع کثیر الجهد چې او د خوشحال نه چې څوک متنفر یا د خوشحال د دایرې نه بهري نو زه هغه د ادب د دایرې نه بهر ګڼم. دا صحیح خبره، دا بالکل ډېره صحیح خبره. فیض خان دا راته ووایي چې موږ د موسیقۍ خبره کوو، د موسیقي خو یو ځان ته ډېر لوی علم دی نو غټ علم دی او باطیني علم دی. نو داسې مونږ څه ویلی شو چې زموږ د پښتو د موسیقۍ چې کوم سورونه یا راګونه دي نو دا تاسو څنګه خبره وکړه؟ نو زما په خیال چې د هند دا سیم هم دغه شی دی خو چونکې دلته یو بل المیه ده. المیه دا ده چې لکه پښتون د ساز سره مینه کوي ګډېږي مو ته خو له سازګر نه نفرت کوي او هغه له هغه مقام نه ورکوي کوم مقام چې د دنیا نه نړۍ په مخ باندې فنکار ته میلاویږي یا میلو شوی دی. نو دغه ډیره د المیه ده یو ده. بله دا چې لکه دا خلک چې کوم دی نو اوس یعنی د خپل ژبې نه د خپل کلتور نه لرې شو یو ګیپ داسې رالو چې لکه دا لرې شو د دې نیټ او د مغربي تهذیب یلغار چې کوم دی هغې یلغار مونږ له ډېر نقصان راکو. زه دا نه یم چې لکه جدت نه دی پکار. روخان بھائی جدت خود د هر وخت ضرورت دی خو جدت به داسې نه راولي چې ته په هغې کې ستا خپل تصویر ورک شي. زه د دې قایل یم هغه تقلید چې څه ته وایي موږ چې اندادون تقلید دی اوس نه دی پکار. نه ته به چې کوم دی نو جدت راولي په خپل خو د خپل رنګ کې به جدت راولي
د بل رنګ بناخلی چې هغې کې ته جدت په ځان کې راولي. بالکل فیاض خان هغه د دې ستاسو د خبرې سره ماته د حمزه بابا شعر رایاد شو. تاسو په خو په علم کې وایي چې جام دې نه وي زاړه شراب پکار دي، جام دې نه وي زاړه شراب پکار دي، په تازه بندش کې زوړ مضمون پکار دی. داسې ده که نه؟ نو دا هم دغه خبره ده. خداره ته وایي فیاض خان چې سفر خو تاسو وکړو او مونږ د موضوع لغونې دغه موضوع هم ټچ کوو چې زمونږ چې کله نه دا یوټیوب سوشل میډیا راغلی ده، نو ظاهره ده چې د څنګه چې زمونږ په یعنی میډیا به موږ دا خبر وکړو، پرنټ میډیا الکترونیک میډیا په هغې چې کوم دی نو هم ډېر لوی اثرات وغورځېدل. نو د په موسیقۍ باندې زمونږ بیا خاص کر زمونږ د پښتو په موسیقۍ باندې د سوشل میډیا تاسو څه نظر لرئ چې دا دې ته تقویت ورکو او که نه څه نقصان او دغه منفي او مثبت خبره کو؟ داسې وایم که نه چې زیات یې له نقصان ورکو او کم یې له فایده ورکه، ځکه چې په پښتون باندې پښتون معاشره باندې دا یلغار چې کوم دی په داسې وخت کې رالو چې دی ورته تیار نو، ذهني طور وجودي طور دی بدلون ته تیار نو، د سره دومره اچانک پیرالو دی ورته تیار نو. نو هغې په وجه باندې دی له نقصان ډېر ورکو، فایده یې کمه واغېسته. لکه اوس زه چې کوم دی نو زه په نیټ باندې تمام ورځ چې کومه نو هغه زه د خپل د فن دپاره کومه نوې او زما چې کوم دی په دې ټول کلاسیکل دغه کې زما نیم کلاسیکل کار دی، نو زه دې کې ټمري اورم. ټمري یو داسې صنف دی چې یوه ټمري تاسو یاده کړئ نو هغه چې په کم راګ کې جوړه شوي وي هغه ټمري، نو د هغې راګ هر یو سایډ به ستاسو ذهن کې راشي او بیا چې تا ته یو الفاظ مخې ته راشي او تا هغه په هغې چوکاټ کې ورته وګورې نو خامخا به ستا ذهن هغې له یو طرز ورکوي. لکه دغه یو ټمري چې تاسو څنګه ذکر ټمري هغه صنف دی دا چې په یو راګ کې جوړه شوي، نو د هغې راګ هر یو مخ او د هغې کې چې کوم تال هغې سره لګېدلي د هغې تال هر یو شکل هغه هغې کې غږېدلي وي. فیاض خان دا راته وایي تاسو دا ذکر وکړو دغه نو خبره به دې ته موږ راولو چې تاسو مثال چې کوم کلام تاسو ظاهره ده تاسو ما اورېدلي مو ستاسو نه چې تاسو اول خو د شاعر کتاب ګورئ نو حمد او نعت ګوري او د طرف شروع کو او د الټا طرف نه بیا شروع او دې باره کې خو ډاکټر اسرار صاحب وایم کنه چې لکه کریټ سر جوړ کړی نو ویښ ته بزان نسي چې دا خو سر جوړ دی کنه، خو چې ویښ کې سدي نو انتخاب تاسو لکه مطلب دا چې دا هم تاسو په خپل خوخه مانه چې تاسو د چا کلام انتخاب کوئ نو هغه تاسو. روخان صاحب یو اهم خبره درته کوم جی چې ډېرو کم خلکو ته دا خبره پته وي په فنکارانو کې چې د فنکار فن هله معراج ته رسي چې دی په دې خولې باندې سوی او د د خولې نه سره راوځي چې هغه په ده باندې یو کیفیت جوړ کړي او کیفیت باندې په دې جوړي چې د هغې مطلب ته دی په هر ګوټ رسېدلي. دا صحیح خبره ده. نو علي به هغه په ده باندې یو کیفیت راولي او هغه کیفیت به دې د خلکو زړونو ته رسوي. بالکل دا خبره مو ځکه وکړه چې زه د ځینو سندرغاړو نه په بخښنې سره خو ما داسې هم دغه اورېدلي دي چې په هغې کې هغوی هغه غزل یا نظم وایي او په هغې کې چې کوم الفاظ دي یو خو د الفاظو هغه نشست او برخاست چې موږ څه ته وایو نو یو هغه نشست او برخاست هم صحیح نه. خو اوس دې ځای کې زه یو خبره کوم ما نه به حیره شي. وایي الفاظ چې کوم تاسو خبره وکړه نو الفاظ داسې وګڼه لکه زه تاسو دلته چې موجوده په دې محفل کې موږ څو ناست یو که نه او زمونږ جدا جدا شکل دی، زمونږ جدا جدا حیثیت دی، زمونږ جدا جدا پیژنګلو ده، زمونږ جدا جدا مطلب دی، همدغسې ټکي م دي. او دا به درته ووایم چې د پخوا چې کله تانسین د موسیقۍ شاګرد و نو په دلي کې عادل سوري ګورنر و، عادل سوري د شیرشاه سوري رور او هغه په موسیقۍ دومره پوه چې تانسین ته بلا رموز ښودلي دي. په هغې کې زه تاسو ته یو جمله وایم چې د فن خلک به پرې زیات پوهېږي، وایي چې د سر او د تال په منځ کې لفظ د انسان د شکل حیثیت لري. د سر او د تال په منځ کې لفظ د انسان د شکل حیثیت لري.
او نو دا ټکی چې کوم دی دام زمونږ غوندې دي ځکه چې د دې یو مطلب دی تا به یو ځای ته بوځي ځان سره د دې وجود دی خپلو بالکل نو زما کوشش دا وي زه په دې وجه زه هر یو ساز غږولی شم خو چې کله زه سندره وایم نو زه یو ساز هم نه غږوم هغې وجه دا ده چې زما یو خپل سوچ دی صحیح چې دا سور به د ساز به د اواز سره یې اواز به د ساز سره یي خو چې ته یو څیز داسې وایي چې په هغې په مطلب دې څوک پوه شي نو بیا د اواز یو ځانګړی حیثیت پکار دی چې د ساز نه بیل هم ني او د ده حیثیت د ساز نه جدا وي دا ډېر د فن خبره درته کوم بالکل تاسو وګورئ نصرت فتح علي خان هر څه غږولی شو خو یو هم نه یې غږولی چېرته ډېر شازونه په سرنونو بیا د کومې کورنۍ او د کوم دغه سره تعلق و که نه او نو هغه دا داسې ویلی دی او زه علي د دې ټولو غلطي معلومولی شم چې لکه زه یو ساز هم نه غږوم او زه صرف سندره وایي داسې ده فیض سندره ته وایي ما وختي دغه خبرو کوم تا هغه خبر هم لږه دغه شي چې انتخاب خو ظاهره چې دا تاسو د چا په خوښه نه کوئ او یو دې کې به یو خبره کوم چې انتخاب زه د خپل رب سره صلاح کوم اول چې ربه داسې یو ټکی ونه وایم چې تا باندې زما کم ګمان دی او کم ایمان دی که نه او تا زه څنګه پیژنم چې هغې دیره کې زه مجرم خو را نه شم که نه او بله دا چې لکه زما بچي یا د ما د مرګ نه پس دا چې څونه معاشره کې بچي دي دا ټول زما بچي دي صحیح خبره ځکه چې زه یو حیثیت باندې لګیا یم نو چې د دین لار غلطه شي نو دا هم زما قصور دی دا بالکل قابل سزا جرم دی دا چې زما په وینا د یو بچي نه لار غلطه شي او هغه په بله روان شي نو دا زما جرم دی دا تپوس ما ځکه خو د پوښتنه چې زمونږ داسې هم ډېر وینو چې هغوی یعنی زمونږ اکثر ډېر په هغه فرمایشي د چا په دغه باندې هغه انتخاب وکړي او هغه بیا وروستو چې کوم دی که نه زه لکه په حیث د شاعر زه د خپلو شاعرانو ځینو شاعرانو نه په بخښنې سره ډېر په معذرت سره چې هغوی دا دغه کوي چې یاره داسې ما لیدلي دغه کړي دي چې یاره سندرغاړي ته او دا ټول خرچه او ټولې پیسې خو زما یو کلام وایي چې کینیره زه په دې باندې دغه مشهور شم دا خو زه اکثر وایم که نه دوه کسان یو بل پسې منډه واله نو خلکو ونیول چې لکه څه چل دی نو یم سید له راتله وی چې کاکا مونږ شاعران یو ما د کلام واورېدو چې زما نمبر رالم در رانه منډه وایي ما وی چې ورېږه راړم بر یو درته به یې ویم دا یو کریز وي او هر یو تخلیق کار کې دا کاري هغه چې څه تخلیق وکړي که نه هغه چې اوس چاته ووایم چې راشه ما دا شی داسې وکړو که نه نو یوه دا خبره ده او بله دا چې یو نیم شاعر چې کوم دی ستا خبره چې یو نیم شاعر داسې کلام وایي چې لکه سوټي له چې ډانګ را پرېږدي نو دا سوټي له ډانګ را پرېښودل دا دی چې لکه خلکو ته سړي کې وشي که نه سړي کې وشي هغه ګنده شي ګنده شي ټولو ته چار چا کپړې ګنده شي نو داسې او کپړې هم نه ګندوي ذهنونه ګنده کوي دغه خبره ده ذهني هغه صوتي آلودګي ده دا یو صوتي آلودګي ده فیض سندره ته وایي چې دا انتخاب خبره مو که تاسو چې کوم داسې څه انتخاب وکړئ تاسو زړه ته پرېږدي څنګه چې تاسو وایي د کلام د هر چا چې وي که د زموږ د کلاسیک شاعر وي یا د جدید شاعر وي نو دا بیا تاسو لکه د دې دا طرز هم تاسو په خپله سوچ ډېر ما خپل جوړ کړي دي داسې هم پکې شته دی چې د غني بابا یو کلام ما وکتو د شپې او د هغه نظم دی او د هغې نوم دی کاروان د کاروان په نوم هغه دوه درې لیکلي دي خو چې سر کې کوم کلام دی کاروان اول کې نو هغه ما وکتو د شپې او زه اوده شوم داسې چې 2 بجې وي که نه چې زه راپاڅېدم زه وایم چې ته ناست یم د هارمونیم غږوم او دا کلام به یم نو چې کوم طرز کې مې وي هغه طرز مې زر ریکارډ کړو لږ غوندې چې څومره راته یاد وله خوب هغه او په سبا له باندې چې زه خپل ځای ته لاړم د سیند غاړې ته نو همغه شان ماحول و همغه موسم نری نری باران و او ما ته ناګانداره یا چې ریکارډر مې راواغېستو زر مې سازیان هم راغوستو مې ګاډۍ وکړې او دلته راشې سیند غاړې ته او چې دا ما هغې ته ورولو هغې تا کوم کار دی که نه بیا ول هغې لږې شونډې مونډې سرې کړې هغې خپل فن او چې کوم دغه وایي کې څه کمې و نو هغې پکې پوره کړه دغسې ډېر دا طرز هم داسې دی لکه چې څنګه دا شاعر کلام لیکي الهام کې نو دم حمزه بابا وایي که نه چې هر سهار ملک د شعر کړي حمزه ته الهامونه کیف پکې ملکوتی وي ناسوتي سوس په سخن کې زبردست فیض خان دا تاسو څلورو باباګانو ذکر وکړو خوشحال رحمان او حمزه بابا او غني خان بیا موږ په دې جدید په دې چرته نه چې زمونږ لکه دغه زمونږ هغه
کلاسیکیت ختمیږي او یو قسم لا جدت یا جدیدیت جدید د شاعرۍ چې کوم دی نو یو بنیاد کې ښودل کېږي هغه د حمزه صاحب په شکل کې یا د غني خان په شکل کې. حمزه صاحب یو صوفي شاعر معاشرتي حمزه بابا زه دما دا دعوه ده چې حمزه بابا د رحمان بابا پاتې تسلسل دی. بالکل دا صحیح هم او جدت ته پکې دا راته جی وایي چې تاسو چونکې غني خان سره د لیدو کتو نه علاوه د هغوی کلام هم تاسو ډېر په دغه سره ګورئ ډېر نو مجموعي لحاظ سره ستاسو خپل تاثر څه دی چې غني خان لکه نظریاتي طور چې کوم دی ځکه چې قسمه قسم خبرې کېږي د غني خان د حوالې سره دا چا خپل یو نظر دی که نه څوک وایي دا او څوک وایي دا او څوک که نه لکه مختلف څوک پې لیبلې لګوي څوک ولا د خپل دغه مطابق چې کوم دی نو ورکوي خو تاسو خو د هغوی ډېر کلامونه لوستي دي او ما ته اوس یاد نه دی خو تاسو ما ته یو شعر ویلی 40 سال ما چې کوم دی نو د بابا دا داسې وکتل لکه یو ورځ نو زموږ ستاسو نظر چې زموږ اورېدونکي او کتونکو ته پته لګي چې غني خان تاسو څنګه محسوس کړی دی په خپل دغه کې. روخان بھائی غني د غني احاطه کول ډېر مشکل ډېر ګران کار دی. هغې وجه دا ده چې لکه غني په کوم علمونو په کوم صنفونو باندې د هغه عبورو خاص کر فلسفه نو هغه نظر دلته د ډېرو کمو خلکو دی نو ذکر د احاطه په هغې رنګ کې نشي کېدی. خو زه به تاسو یو خبره وکړم د فقر په لارو کې ټولې لارې چې کوم دي که نه نو د نبي اخر زمان د مینې نه پیدا کېږي. خو د قلندرۍ لاره نه ده دا الله بادشاه په خپله خوښوي په خپله ورته ځان وښیي چې زه داسې یم نو په هغې کې یو غنیم دی او د روحانیت او د روحانیت په سلسلو کې هغه کلندر دی او د کلندر غټه نښه دا وي که نه لکه فقراو ښودلې ده چې د ده سترګې ټول عمر پټي کله کله غړوي او دا چې چا غني خان لیدلی نو هغې به دا خبره خامخا کوي چې د هغه به سترګې پټې وي چې خبرې ویې کولې او ښه نو اوس دې ته وګورئ چې د هغه په هغې کار کې چې مذهبي کم ټچ دی که نه نو هغه مولویانه نه دی مولایت نه دی هغه هغې ته که ته عالم وای نو ویلی شي خو هغه مولویانه نه دی علمیت شته پکې خو ما نشته پکې دا هغه د هغه په ذات باندې د رب ذات ډېر حاوي ډېر حاوي که نه لکه خلک وایي راته شته دی زړه مې هم وایي چې یې خو جهان دې داسې ښکاري لکه بې مالکه کور که نه ستا د خپلې خولې دشمن له خوشحالي مینه آرام ستا دښمن خان د خانانو ستا اشنا زیر و زبر او چې د زړه کې هم څوک یاد کړي در په در خورې په سر شي که نه دا د هغه سره یا تاسو اکثر ویرم د هغه نه هر څه د رب همه د رب اوس دې کې هغه وایي که نه چې هر څه د رب نو ما ته ډېر خلک وایي چې دا همه پکې څه ته وایي ویم دا همه نه دی دا همه دی او دا همه ټکي چې کوم دی نو دا د اشنغر ټکي دی د همه مطلب دا دی چې لکه زه یو څیز یادوم چې دې کې د شګې دانه هم پاتې نشي نو هر څه د رب او همه د رب زه یو ماښام له راغلیم دنیا ته یو ماښام ویلی دی زه یو بهار له راغلیم دنیا ته یو بهار ویلی دی زه یو سهار له راغلیم دنیا ته یو سهار ویلی دی. بالکل نو داسې جوور نظر په پښتون غوندې قام ته په پښتو کې د فلسفې خبره کول او په فلسفه کې هغې پویول دا یو ناممکنه خبره ده خو چې رب څوک غواړي هغه کېږي که نه. فیاض خان لکه ستاسو چې د غني خان حوالې سره کوم نظر دی یا تاسو کوم خپله رسایي ده تاسو څومره لوستی دی یا تاسو سره کوم دغه لرئ د هغې په رڼا کې لکه موږ دا ویلی شو چې غني خان یقینا چې هغه د الله تعالی ذات سره د هغه د کائناتو سره د هغه د ښکلاګانو سره د ټولو رنګونو سره ډېر نږدې و د هغې یو ډېر ژور اثر چې کوم دی نو اغوښتی او د خدای باره کې د هغه خپل چې کوم دی نو یو ډېر ښه واضح تصور او بابا وایي که نه ما یو کلام ویلیم دی ورځ مې ورکه ځمکې له شپه مې ورکه ستورو او ځان له چې کم عقل شم هوښیار شم هله نور وله او نو دې کې یو دغه دی چې کله د یار سترګو او کله کله د ګل پاڼو کې زه هر ځای وینم شیخه جوړ که جومات نور وله زه هر ځای وینم
ما په ګل کې ولې نه مومي کتاب کې او هغه د وحدت الشهود او د وحدت الشهود په مقام باندې ولاړو. وحدت الشهود هغه مقام دی چې عین الله ویني، او وحدت الوجود هغه ته چې عین وسره یو شي چې داغه ذات د الله په ذات کې محو شي، ورک شي پکې. فیصل یو څو خبره به نورم کو خو صدقه به موږ ته داسې زمزمه کوي چې تاسو ولې نه داسې یو کلام چې هغه د رزړو 400 د فضل رحیم ساقي صاحب چې زما ډیر مهربانه رور او صاحب افسر په خپل ځای وي، خو کاظم نیاز خان چې هغه یو بهترین شاعر او پرشتیا د جانزیب نیاز پروفیسر صاحب زوی چې هغه ټول کوالټیز پکې دی او خپل مل رب ورکړي دي. نو هغه دا کلام مال رولېږلو او دا زما په دې خوښ شو چې په هر یو مصره کې د رنګ ذکر دی. دا د فضل رحیم ساقي صاحب او هغې له شاکر زیب دا طرز ورکړی دی. ما لا ویل نه زه به یې ویم، مهرباني وکړئ، خو تاسو ته یې ویم. جی مهرباني. رنگین خیال دې راکوه رنگین اسباب را، رنگین یار رنگین تارونه د رباب را، رنگین خیال دې راکوه رنگین اسباب را، رنگین یار رنگین تارونه د رباب را، د ساقی د رنگین خوب رنگین تعبیر دې، د ساقی د رنگین خوب رنگین تعبیر دې، رنگین لاس باندې رنگین غوندې کتاب را، رنگین یار رنگین تارونه د رباب را، رنگین یار رنگین یار. ډېر ښه یقینا چې دا لکه هغوی دا انتخاب چې کوم دی نو ماسې نه دی کړی، دې کې کمال دی. کاظم نیاز ما ته کتلیم دي کله کله ما ته وایو چې ته ډېر ظالم یې، موږ د نور خلکو نه وویستو چې نور خلک غزل وي په موږ نه لګي. فیصل تاسو خبر وکړه ستاسو خو ماشاءالله لکه د خپل کلي د خیشکو چې کوم دی نو یو ډېر یعنې په خپل یاده کورنۍ سره تعلق لري او څه ته چې موږ تربیت یافته پښتون وایو یا په تربیت یافته کورنۍ وایو نو هغوی سره او تاسو ته خو مشکلات وو په خپله ستاسو په زامنو کې دې طرف له چې کوم دی نو څوک د موسیقۍ یا د سندرې دا څلور ور زامن زما د فن خلک دي. دا دوه مشران چې کوم دي نو دا هم په یو طریقه د فن دا دي چې دا ډیزاینران دي. ډیزاینینګ هم د فن نه بغیر نه کېږي چې ستا فني ذهن سوچ دي نو دا نه کېږي. او دوه چې کوم دي کشران نو هغه یو چې کوم دی نو هغه ای سی سی کړی دا اوس هغه اپرنټس هم کوي، هغه دغه غږی دا ګیټار هم غږی او سره وینام کوي. او علي چې کوم دی نو هغه هم اوس فارغ شو یونیورسټۍ نه د ټولو کشر، هغه له نوم محمد علي مولا په نسبت باندې ایښی دی او د هغه په مینه مې وله ایښی دی. نو هغه رباب هم غږی او د هغه تال ډېر جوړ دی او ډېر ټیک دی او دا تال چې کوم دی نو دا پیدایشي وي. نو ستاسو څه اثر په هغې نه تاسو نه څه زده کړه یا تاسو څه اثر پې شته؟ بلکل شته کوي هغې او زه دا چې زما تاسو ته اوسه پورې څه وویل دا ټولې خبرې هغې سره زما ټول عمر شوي دي او هغې کې دا کمال دی نو هغې ځکه تپوس هم کوي، هغه تپوس کوي چې کوم لکه د دې دپاره پکار وي. فیصل موږ ستاسو اکثر د کلامونو نه هم او ستاسو چې کله د محفل کې داسې کلام وایي نو ستاسو د هغه کیفیت او د وجن نه هم دا یو اندازه لګي چې تاسو د تصوف سره هم چې کوم دی نو څه علاقه لرئ. اوس تاسو ته یو خبره کوم، دا چې په خپله خولې باندې کوم سړی وایي که نه نو د هغه نه د هر څه لاړ شي. صحیح چې زه داسې او تصوف مو دا ټول روحانیت دا زمونږ کار دی دا داسې خبره ده که نه چې دا د الله خاص مهرباني ده چې په دې رنګ کې تا ته ځان وښیي چې زه داسې یم. نو دا هغه مزل دی چې لکه ستا په دې دنیا باندې چې فقیر کم مزل کوي که نه نو چې د ده سترګې پټې شي نو دالته کې ډېر مزل کړي بره او عام سړی چې مړ شي که نه نو د هغه هم دا کیفیت په کم کیفیت چې د فقیر په دې دنیا وي.
نو دا کیفیت خداغه سره تړلی وي کنه تعالی کم کیفیت درکې په کم لمحه باندې نو وخت په وخت باندې زیاده چې خلکو سره ملو کړم چې دا غي نه مال غي رنگ رب را کړی دی ما غرض دا چې داسې باقاعده چې په دې کې چې کوم په تصوف کې مختلف مطلب او زه چې کوم د حمزه بابا چې کوم مرشد دی چشتی نظامی نیازی طاهر بخاری صاحب بالکل زما غرض وته د حمزه بابا په نظر ګورم یو قسم له مرشد مې دی او دا سیدینه علاوه چې کوم دی نو زه به تاسو ته وایم چې بچا جان چې کوم عبدالستار شاه چشتی نظامی نیازی نو دا ډېر لوی انسانو او دا چې کوم دی نو د موسیقۍ په ذریعه باندې چې چاته الهام ملو شوی دی او ځان یې ورته رب ښودلی نو په پېښور کې موږ سره دا نه ده او حمزه بابا هم دغه معجزه ده او حمزه بابا سروانه کې تاسو وګورئ نو هغه وایي چې زه په ما به د لسم مې چې پاس کو د مرګ یارې به راباندې تلې راتلې او دا به په ما هم ګورې راتلل او د مرګ یاره او زړه به مې تنګېدو چې د دې کمره کې به ناست وم یوازې منډه به مې که بهر که نه نو دا هغه کیفیتونه چې تا ته یو ذمهواري حواله کېږي ذهني طور تاسو خبر وکړه لکه حمزه بابا چې کوم تاسو خبر وکړه لکه تر دې پورې چې حمزه بابا معنی یو دور هغه په خپله لیکي چې په ما د الحاد او نو هغه وایي چې لکه بچا جان لزدي راوویستلم بهر نو هغه ما ته چې تا باندې څه چل وي ما ورته چې زه د مرګ نه ډېر یارېږم نو هغه ژبه باندې ګوته په ژبه باندې راښ کوي ما له شونډو کې داسې کوي او د علي مولا وایي دا مشهور قول راته وایي چې د مرګ نه مخکې مرګ نشته مه یارېږه او نو زما د ذهن نه تیارۍ لرې شوې نو ما یکدم د خپل ورور ته وایي چې زم باچا جان سره ښار ته ځم چې دی ځي هغه وایي شابه جامې وله راوالی چې دی ولاړ شي فیاض خان دا راته وایي موږ د تصوف خبر وکړه موږ وینو چې زمونږ د په دې خپله ټولنه کې اوس موږ وینو یو خو دا چې دا راته وایي چې زه لکه صحیح معیاري موسیقي څنګه چې تاسو معیاري کلام چې هغه څه پیغام څه مقصدیت لري نو د هغې په ذریعه باندې دا زمونږ په ټولنه کې چې کوم اوس شدت پسندي ده انتها پسندي ده فرقواریت دی تنګ نظري ده که نه یا داسې بو چې دا کم ترهګري ده نو آیا دې کې کولی شي څنګه لکه زمونږ د موسیقي پکې څه رول ادا کولی شي فن خبره کوم او دویم سوال زما دې سره بیا تړلی دا دی چې د دې کټر د جنونیت او یا د دې شدت پسنده برخلاف چې کوم دی که نه څه ته چې مونږ هغه یعنی هغه کټر ملایت وایو کټر ملایت نو د هغې مقابل کې زما تاسو نه دا پوښتنه ده چې صوفي چې کوم دی یعنی مونږ چې د صوفي او د مولا د عالم خبره مونږ نه کوو لکه دا دی واضح وي چې د عالم زما هغه عالم د زړه سره دی چې هغه ورسره صوفي وي نو دا لکه دا دواړه دغه تصوف یا صوفیزم او د مولایزم په مقابل کې په زموږ په دې معاشره کې چې کوم دا چې کوم مرضونه دي راګډ شوي دي نو څه ګڼئ چې دا د دې علاج هم دغه صوفیزم دی ځکه چې زه تاسو ته یو خبره کوم چې زما سره چې په دې صنف کې کوم خلک مینه کوي نو په هغې کې ډېر خطرناک خلک هم شته چې هغه الله بادشاه زما په دې وینا او په دې زما په دې ناسته باندې الله بادشاه دغې نه راړولي دي زبردست هغه بله خبره چې ماحول مونږ ته ډېر خراب ملو شوی دی او پته نشته چې کله به دا خپل انجام ته رسي او ټیک کېږي به که نه خو چې زما سره کوم خلک ریلیټډ دي نو هغې وایي چې ناظم صاحب مونږ به ستا دا وورو که نه نو رم صبر شي مونږ زه خدای ورسیل مشه که نه الله تې تپوس وکړه او چې چا خپل کار هغه ته پرېښودو نو یقینا چې هغه یې سر ته رسوي بالکل خو دا شدت پسندي د دې یو اړخ نه دی په دې کې مونږ خبرې شروع کړو تر سهاره به هم خلاصې نه شي ځکه چې زمونږ معاشره اوس د دونه مرضونو ښکار ده چې د دې علاج چې کوم دی که نه نو د الله نه بغیر د بل چا سره زما په خیال کې نشته ټول ناکام هر څه پې ناکام کېږي بالکل دا خبره مو درست وکړه فیاض خان دا راته ووایي چې ستاسو غوندې د سندرغاړو داسې څو نور مونږ لکه د ګوتو باندې شمېرلی شو د ګوتو په شمېر باندې چې د هغوی کلام چې کوم دی که نه دا اوس چې کوم یو ټرین یا یو کوم زمونږ دا داسې بو چې دا موسیقي یا دغه دا کلچر چې کوم لوده شوی دی یا دا پاپیزم او پاپ سینګر او دا نورې کیسې میسي آیا څه ګڼئ چې ذوق د خلکو چې کوم دی که نه او بیا خاص کر لکه د نوي نسل حوالې سره تاسو څه نظر لرئ چې
نوی نسل کې داسې څه دغه پیدا کېږي چې هغوی د معیار شاعري واوري، معیاري موسیقي واوري او هغه خلک واوري چې هغوی یو موسیقي هم چې کوم دی یا دا فن هم د یو مقصد دپاره چې کوم دی خپل کړی. داسې ده که نه چې تر څو پورې د صدیانو دا څلور باباګان د پښتون د ژوند دا څلور باباګان چا نه وي کتلی او دې سینګینګ کوي د ده نه به لاره مور کوي او دې چې څوک د پسې ځي د هغې نه به هم لار ورکوي او چې چا دا کتلی وي که نه نو دې کې د هرې زمانې خبره شته، د هرې زمانې خبره پکې شته. نو زه وایم چې د هغه نه به لار نه خطا کېږي او وختي مونږ دا خبره وکړه چې جدت پکار دی خو چې زما رنګ خو خراب نه کړي که نه داسې هم نه چې کینې او چې زما رنګ زمانه والي چې هغه د پښتو ښکاري نه چې هغه د پښتون ساز ښکاري نه. اوس که ته ما ته دلته کې ډېر هم د مایکل جکسن ولګې که نه نو چې هغې سره زه ګډېږم که نه نو د مایکل جکسن په شان به ګډېږم نو لې به ښه ښکارم او که نه دلته کې ته ما ته اوس د پښتو یو ساز ولګې او هغې ته مایکل جکسن ورته وایې چې دې سره لږ تاو شه نو هغه هغې سره نشي تابع دی که نه هغه دا په وینه کې وي. تمدن چې کوم دی که نه یو غټ ټکی دی. حمزه بابا په ژوند د بابا یو نثر کتاب دی ژوند او ژوند او ما کتاب په هغې کې هغه لیکي د تمدن معنا ډېرو کمو خلکو له ورځي ځکه چې تمدن په غټه غټه یو ټکې د دې معنا ما ته وکړه نو چالم نه ورځي. د تمدن معنا دا ده چې د یو قام چې د سار نه واله د شپې پورې د شپې نه واله تر ساره پورې کم ژوند کوي نو دې ته تمدن وایي که نه. نو بیا د دې تمدن نه دا چې کوم روایات دي هغه په اثر اندازي او قدرونه دي او موسیقي ده او فکر دی او اوس چې کوم دی نو د پښتون خبره ته کوم که نه دلته کې چې کوم دی نو یو وخت کې زمونږ حکومت دا فیصله وکړه چې د خلکو نه وسلې راغونډوو بې وسلې کوي که نه. زما یو تر دلته ډي آی جي و که نه نو هغه ته یې تاسو تیار کړي نه هغه ته کاغذ راکړه چې زه ته جواب ولیکم. اسلام آباد کې چې ټول راغوستي چې تا نو هغه ورته یو دوه ټپې ولیکلې وایي مورې پنډزې مې راواخله او په ما مینه جینۍ بل له ورکوي نه که نه او زما اصلي غوږین په کار دی په دریوال ټوپک مې نه کېږي سودونه نو ورته یې وایي چې یو شي سندرو ته لاړ شي چې هغه وژنې هغه چې نخلی په دې به دې وژنې نو د هغه په هغې دوه درې ټپو باندې چې کوم دی دې ترجمه یې ورسره ولیکله په انګریزي کې او په اردو کې هغې باندې انعام راوړو هغه نورو ټولو ته یې وایي تاسو هسې خبرې وکړئ. فیاض خان تاسو چې کومه خبره وکړه نو دا یقینا ډېره زما په خیال چې ډېره قابل غور خبره ده چې موږ د بل لباس خپلو نو د هغې دپاره د بیا موږ خپل اندامونه ولې کټ کړو. بېشکه عمده خبره او دا اوس ما نه هېر دي خو حمزه بابا یو شعر هم دی داسې که نه چې لکه الله دې رایاد کړي وایي چې آینه د ننني تهذیب دی ښه ده خو جوهر پرې د ساده پرون پکار دی دا خبره ده. نو دغه خبره مو کوله چې زمونږ ځینې خلک لکه دا اوس چې کوم د یو فیشن یا د نمود او نمایش یو مرض کې خلک اخته شوی دی نو قناعت نشته په خلکو کې او زمونږ معاشره کې عدم برداشت وایي دا یو خبره چې د چا دماغو کې کینی که نه حمزه بابا وایي آینه د تخیل خو دا د تصوف خبره ده آینه د تخیل خو د فکرونو یو جهان دی چې په دې کې مشغول نه وي هغه ګوره چې په ځان دی او بل څه نشته دنیا کې بل څه نشته دلته کېږي تکامل د خواهشاتو په اول کې هم ارمان دی په آخر کې هم ارمان دی. دا خبره ده او دا چې د چا په ذهن کې وي چې د دې دنیا دا سات د سترګو رپ دی د اسمان پړک دی چې دا د چا په دماغو کې وي که نه زما په خیال د هغه نه به د معاشرې د مخلوقو هېڅوک به هم ترې آزار نه شي. او بله زما یو ځان له نظریه ده که ته رب ته سجده وکړې نو د هغه په شان کې ستا په سجده سیوایي نه راځي که ته ورته ونه کړې که نه نو د هغه په شان کې کمې نه راځي. خو مونږ ته وایي چې تاسو د دې په مطلب ځان پوهې کړئ چې دا خوا کې د سره کم دی او دا ته ورسره بد او ښه کولی شي دا مه کوه د سره ښه کوه بد ورسره مه کوه. دا تیم دی دا چې د چا په دماغو کې وي که نه هغه نه به هیڅوک هم نه خفه کېږي. بلکل رحمان بابا خبر هم ده که نه چې کینات مې تر خلقي لاندې اتلس دی او پټ د درست جهان بادشاه ظاهر ګدایم. فیاض خان دا راته ووایي چې د ستاسو شهرت ستاسو نوم ستاسو پیژنګلو
دا چې کیږي نو بس فیاض خان چې کوم دی نو زموږ یو ډېر سینیر او زموږ یو ډېر بهترین سنگر دی او ډېر ښه الله تعالی تاسو له دغه ټول په هر حوالې سره کړه وړه ښه درکړي دي. خو دا هم زموږ په علم کې دا چې فیاض خان په خپل هم شاعر دی او هغه شاعر چې کوم دی نو دا سندرغاړی پې غالب شوی دی که څنګه چل دی چې هغه سندرغاړی پې غالب شوی دی بالکل صحیح اندازه یې واخیسته او دا که هر یو شاعر یې نشي اخیستی خو تو سره د ما یاره مې نو لکه تاسو ځکه دا اندازه اخیستې ده او زه به تاسو ته ووایم زما هم د حمزه بابا نه په شاعرۍ کې متاثر یم او خوشحال خو چوکاټ دی چې خوشحال نه متاثر نه غاړو شاعر نه دی او زه خلکو ته یم غنی په خوشحال کې دی حمزه په خوشحال کې دی رحمان په خوشحال کې دی جان کیټس په خوشحال کې دی علامه اقبال په خوشحال کې دی د صدی یو بابا اوسه پورې د خوشحال د دیرې نه وتی نه دی بهر دا صحیح خبره بس که په دې ما څوک وهي او ټکوي او کار څه کوي خو ما دا خبره ده صحیح خبره ځکه چې ما دا لیدلی دي نو زما داسې یو ساده غوندې کلام به تاسو ته وایو دغه ما وی چې لږ خپل کلام راته وایي چې خلکو ته پوهېږي چې فیاض خان شاعر هم دی ګورئ او داسې ده چې د هر چا د سر بلا غواړم چې د هر چا د سر بلا غواړم نو ستا د احساس د مخ ځلا غواړم چې د هر چا د سر بلا غواړم نو ستا د احساس د مخ ځلا غواړم په هر نظر کې ستا نظر وینم په هر نظر کې ستا نظر وینم په هر نظر کې ستا نظر وینم په هر نظر کې ستا ښکلا غواړم او چې یو احساس یم نړولی نشي چې یو احساس هم نړولی نشي ستا د احساس هغه خلا غواړم او زه یې په خپل عقل موندلی نشم ثاني یې ځکه د مولا غواړم الله نه د مولا پوه شوم زه یې په خپل عقل موندلی نشم ثاني یې ځکه د مولا غواړم نو فیاض خان تخلص محلص شاعران خو تخلص تاسو په شاعرۍ کې خپل څه تخلص پخوا ما یو تخلص کولو ثاني دا اوس ځکه چې تاسو د ثاني دغه وکړم دا دغه ذکر دی نو خپل کلام مو چې ته فیاض خان یاره دونه فرصت نشته چې زه د هغې نه اوزګار شم د باباګانو نه زه شپه ورځ دې کې لګیا یم اوس ما پرون چې کوم دی نو سردار علي به یې ډېر ښه کار کړی دی خو بعضې ټکي داسې ویلي چې تر اوسه پورې مغالطه کړي دي خلک او ما بېګا یو طرز شاکر تیار کو ما دې راولېږلو بېګانې دی که په شګو کې ژوندون وي ربه بومې زه صحرا له که په شګو کې ژوندون وي ربه بومې زه صحرا له که صحرا کې رنګ او شرنګ وي داسې دی ما مرۍ ورکه سودا له او سردار علي او دې ټول ویلي ما مرۍ ورکه سودا له مرۍ نه مرۍ بېتنخوا نوکر غلام ما مرئی ورکه سودا له داسې دی دا د غني خان د غني بابا دی که په شو کې ژوندون وي د دې کې دا ډېر لوی نظم دی خو زه یو بل مانه کارنامه را بغښتې ده چې د کربلا نظم ما ویلی دی د غني خان او هغه ما داسې ویلی چې د هغې 150 مصري دي او بیا مونږ د هغې 15 شعرونه جوړ کړي دي او هغه هر یو شعر کې 10 مصري دي او 15 مصري چې وویل شي نو بیا وړو کې غوندې د میوزیک بار راشي نو بیا 15 وویل شي نو دا زما نه رب کارنامه اخیستې ده دا کارنامه نه زه په دې باندې په هغه جان کې فخر کوم او دا ما په هغه سیکوینس کې ویلې په کم سیکوینس کې چې بابا لیکلی دی دې کې یو مصره د یو نه بل نه مخکې نشته مونږ پکې خپل استازي نه ده کړې بالکل مونږ بابا چې څنګه لیکلی فیاض خان تاسو خو داسې دغه نه ده خو لکه ما په خیال چې ځینې داسې نظمونه تاسو د هغه د چاربیتې په آهنګ کې او په هغه طرز کې هم چې کوم دی نو دا بابا ویلي دي د غني بابا خو هغې کې کنزل وینا دي نو هغه زه داسې هر ځای کې نه ویم نه دا اوس چې لکه تاسو دا ځینې نظمونه دا په دې داسې د سړي د چاربیت هم یو مینه ماتېږي چې ای د خیبر ستوري او دا ما دا ویلي دی ای د پښتون د غیرتونو ځمکې دغه او دا سیف الرحمن سلیم صاحب کلام دی او ای د پښتون د غیرتونو ځمکې ای د پښتون د عظمتونو ځمکې ستا د دې خاورې نه لالونه قربان ستا د دې خاورې نه ګلونه قربان ستا د دې کاڼو نه لالونه قربان بالکل نو په دې معنی هغه چا خبره چې د سړي هغه د چاربیت د هغه چې کومه تیزي ده او کوم رنګ او زه د یو سړي ذکر خامخا کوم زما په کلي کې یو بوډا مشر ډېر مشر چې هغه د چاربیت د زمانې نو ما به چې کله غزل وي که نه نو ما سره خوا کې داسې ناست نو بس مخ بیا خواته وکړو نو نور خلکو ته به وي ویر کوي ویر
کنه او خو چاربي ته واله هغه چې د تیز وایا کنه نو هغه به اراټي نو هغه به سبزي کرلا نو سار وختي به منځنه مخ کې سبزي نو خار منډه ته وړن ولته کې جمعاتو د نو خار سيټي کې اي کې مولا هغه پسې به موږ کو نو هغه ته ورځ به بابا ز تانور منځونو کې نیوینم دی یو کې دی وینم هغه وته اطلاع خبره پرې زه خو سبزي وړم خدا راته وایا چې ته کم ځای کې اوسېږي هغه وته زه خو کاکا د ډمان مالت نه دلته اوسېږم هغه وته راواچ اوسم چې راواز کې را خواګه ولې دي ډېر خوند کړی د فیاض خان زمونږ دغه خو بهرحال دا وخت هم چې کوم دی نو زمونږ ستنم په سر ولاړه ده ما سره یو خبره مې را یاده شوه او نن الله تعالی دې وبخي موږ دا بو چې د دې خپل پروګرام په حواله سره د هغوی په غم باندې غمجن یو هغه حبیب نور استاد زمونږ ډېر ښه سندرغاړی او ډېر دغه نن وفات شوی دی نو الله دې ورته هغه جیان ښایسته کړي او دا زما په دې رباب غږولو کې دغه دوران کې ما ته حبیب نور استاد مانه دیږي او داسې یو دغه یو دغه غوندې شوق غوندې کلام به وي تا په سینه زما لاسونه کېښو ما پر هرونو کې ګلونه کېښو او ډېر تیز رباب به غږولو ډېر تیز رباب به غږولو نو هغې حوالې سره دا پروګرام هم بس زموږ ټایم ختمېږو هغه زموږ په کلي کې هغه دغه کولو تاسو د بابا خبر وکړه نو هغه بدله وي کیسه یې کوله که نه په مجلس سره زموږ هلته حجره کې نو یو بابا ولې وي دغه وایي استاد جي وای دا پرې سړیا هغه خو کیسه وای دا دغه پرې او چرته بدله وایا نو هغه خو کیسه خو وی هغه په دې نه پوهېدو چې دا بدله او کیسه کې څه فرق دی ګرانو کتونکو اوریدونکو زه د پروګرام د هغه نه مخکې یو ځل فیاض خان ستاسو بیا یو جهان مننه او قدرمن شئ چې موږ له مو وخت راکړو خپل قیمتي وخت مو راکړو ډېر ښه خبرې مو وکړو ډېر ګپ مو لګولو او یقینا چې د موږ اوریدونکو کتونکو به چې کوم دی نو دا اورېدلي او خوښ شوي به وي چونکې د وخت کمې دی او د موږ د پروګرام وخت هم چې کوم دی نو سر ته رسي نو زه به اخیری کې چې کوم دی نو بس د حمزه بابا په دې شعر باندې چې ما او یار که مخامخ کړي څه حاصل دی ما او یار که مخامخ کړي څه حاصل دی آینه به آینې ته مقابل کا او همدې سره زموږ د پروګرام وخت سر ته رسي د لوی الله په امان ښاد آباد او بریالي اوسئ